بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته په یو موضوع باندې وړه شانتې خبره کوو. خبره ډېره زیاته اهمه ده، د ملګرو سره به یې لازمي شیر کوئ. په سوشل میډیا کې په فیسبوک باندې او په ټیک ټاک باندې یو قاري صاحب مشهور شوی دی. په تراویح کې هغوی قرآن مجید تلاوت کړی دی او ډېر زیات وایرل شوی دی. هغه موضوع باندې یو څو خبرې کوو چې آیا دغه شانتې تلاوت کول په دغه انداز باندې قرآن مجید ویل او هغه مخې ته کسانو سره شیر کول، هغوی اورېدل، آیا په دې ثواب میلاویږي یا نه میلاویږي، یا په دې طریقه باندې قرآن ویل دا ثواب ده او که ګناه ده. حافظ بشارت خان سره ناست دی، د الحمدلله تجوید هم کړی دی، د قرآن په متعلق باندې ښه مهارت هم لري، قرآن مجید ورته یاد هم دی، اواز هم ښه دی ماشاءالله. د ده د مبتلي په متعلق باندې پوښتنه کوو انشاءالله. حافظ بشارت خان بھائی په دې فیسبوک باندې او په د ټیک ټاک باندې یو قاري مشهور شوی دی، د دغه متعلق چې کوم تلاوت ده کړی دی، آیا تلاوت د صحیح کړی دی یا نه دی کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو نصیب سعود قاسمي صاحب ستاسو د شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو. نو ما سره خپل موبایل شته او نه زه د میډیا سره مې څه تعلق شته، خو تاسو دلته تشریف راوړو او تاسو ما ته هغه ویډیو مو وښوه، نو هغې متعلق سره به زه یو مختصر ونې خبرې وکړم. اولا خو ده چې کوم تلاوت کړلی په دې کې ډېر زیاتې غلطیانې کړلي. چې د نبي علیه السلام حدیث دی اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن داسې وایي چې د عربي په لهجه کې، او ده چې دلته کوم انداز اپناو کړلی نو هغه چې دی د ګانو او د طرز دغه دی انداز دی، او د آپ صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث دی او هغه چې کوم فرمایلی دي نو هغه وایي عرب په انداز کې داسې وایي، او دلته چې کوم دی د ګانې او د دغه انداز دی. او خلک چې کوم د ده دا ویډیو چې مخې ته شیر کوي او دا په دې وجې نه شیر کوي چې لکه قرآن مجید دغه دی، ولې چې قرآن مجید دنیا قاریان داسې دغه کوي، خو دلته صرف او صرف دې د وجې نه چې مزه ترې اخلي دا خلک، او ګانې او دغه په طرز د وجې نه هغوی د حقیقت ته اوس چې کوم غلطیانې دي هغه مخې ته تاسو ته زه بیان کړم. نو دلته د تلاوت کړلی وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، دلته دی وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، دلته وقف دی او ده په دې ځای کې چې کوم دی وقف نه دی کړی، خو ډایرکټ چې کوم دی اخر کې الف راځي وجعلنا الليل لباسا، وقف په صورت کې داسې راځي، بیا مخې ته چې دی وجعلنا النهار معاشا وقف چې کوي داسې به راځي، خو ده لګېدلی وایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا دواړه یې میلاو کړلي وصل په صورت کې. نو تاسو هم تاسو ته معلومات چې تاسو هم پړاوئ، نو وقف چې کله کوي نو اخر کې چې کوم الف راځي په دې ځای کې به ودرېږي وجعلنا الليل لباسا، دا به ودرېږي، بیا مخې ته شروع کړي وجعلنا النهار معاشا، خو چې کله ته میلاو وایي نو په دې تنوین به د واو سره ولګوي نو وصل صورت ته برابر شي. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، نو دلته چې کوم دی دلته واو نه دی راوړی. نو داسې ډېرې غلطیانې دي، زما خو نه مې هغه سره حسد شته او نه مې بغض شته، خو صرف او صرف محض صرف او صرف چې کوم دی حق چې کوم دی هغه بیانولو دپاره دا خبره مې وکړه. ملګرو تاسو ته حافظ بشارت خان صاحب په دې باندې خبر وکړله چې قرآن مجید که تاسو په روژه کې د دې تلاوت کوئ یا د دې نه علاوه تاسو د قرآن مجید تلاوت کوئ نو هیڅکله تاسو د قرآن مجید تلاوت هغه د ګانې یا د نظم په انداز باندې نشئ کولی. ولې په هغه سړي باندې کم سړی چې د قرآن مجید تلاوت انداز د ګانې یا د نظم په صورت کې کوي نو دغه قرآن مجید به د باندې لعنت وایي، ګناه میلاویږي. موږ تاسو له پکار ده تلاوتونه شیر کوو، بالکل شیر کوو، ثواب کار دی، لیکن په دې نیت باندې چېرته هم نه شیر کوو. السلام علیکم ورحمت الله.